د حضرت یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره مکالمه او د ورونو طرفنا اعتراف جرم او د یوسف علیه السلام طرفنا عفو او درگذر او ورسره د خپل ورونو لپاره د بخشش او د مغفرت دعا او دغه شانتي د خپل ورونو په حق لا د عام معافی اعلان او ورسره دا چې تاسو د مصر نه واپس کنعان ته لاړ شئ او زما د قمیص ځان سره ویسئ او زما د پلار په مخ باندې په سر باندې راواچوئ نو د هغه بینایي به واپس راشي او بیا تاسو چې کوم اویا کسان دي زما د کورنۍ ټول ما ته مصر ته راشي. نن آیت مبارکو کې دا ذکر دی چې کله دا قافله د مصر نه کنعان طرف ته روان شو د یعقوب علیه السلام طرف ته روانېدو سره حضرت یعقوب علیه السلام ته الله جل شانه د حضرت یوسف علیه السلام خوشبو ور باندې ولګو د حضرت یوسف علیه السلام خوشبو ور باندې ولګي دو خوشبو محسوسه کړه او خپل وسوته یعقوب علیه السلام فرمایل چې ما ته خو د یوسف خوشبو محسوسي کچره تاسو ما بیډبا یا دیوانه نه بولي او ما چې دینو اسی مجنون شانتي مګنئ نو ما ته داسې ښکاري چې یوسف علیه السلام خوشبو ما ته محسوسي هغه ورته وی چې زمونږ د الله ذات باندې قسم وي ته خو مکه زور سوچونو کې او تصوراتو کې او د پخوانی هغه خطا کې پروتي د یوسف علیه السلام هغه مینا در باندې دومره غالب شوې ده چې اوس هر طرف ته د یوسف علیه السلام د تخکاری او د خشبو د محسوسيږي نو پدې کې دا قافله را ورسېده زيري ورکون کې رااله او یوسف علیه السلام د طرفنا قمیص ورو د یعقوب علیه السلام په مخ باندې په سر باندې راواچولو زيري ورکوله او یوسف علیه یعقوب علیه السلام سترګي هغه بینایي الله جل شانه واپس کړه او چې څنګه بینایي واپس شو فورا فرمایي چې ما تاسو نو ویلي چې زه د الله جل شانه د طرفنا په هغه څه باندې پوهیږم چې کوم باندې تاسو نه پوهیږئ نو دې کې فورا د یعقوب علیه السلام زامن او التجا وکړه چې پلاره د ټول نمخ موږ د پاره بخنه وغواړه استغفار وکړه چې زموږ ګناهونه زموږ خطاګانې الله جل شانه چې موږ معاف یعقوب علیه السلام فورا دعا ونکړه بلکې د دعا وعده فرمایي چې عن قریب زه به تاسو لپاره دعا غواړم د الله جل شانه نه بخشش بغواړم ځکه چې هغه ډېر زیات بخون کې رحم کوونکی دی. ولما فصلت العير هر کله چې روانه شو قافله د مصر نه کنعان طرف قال ابوهم وی پلار د دوی اني لا اجد بشک زه بیا مم ريح يوسف بوی د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون کتاسو می بیډبا نه بولې کچره تاسو ما اسی یو لا یعنی خبرې کوون کی او بیجا خبرې کوون کی یو وهم پرس نه غني او حقیقت دا چې یوسف خوشبو چې زه محسوسومه نو قافله د مصر نه کنعان ته اوس روان شو او الته کې یعقوب علیه السلام خوشبو محسوسي دا معجزه ده دا کرامات دي معجزات انبیاء کرامو او کرامت د اولیاء کرامو دا برحق دي په دې باندې خلک کوي چې کوم د دین اسلام د حقیقتنا با خبري او چې کوم ظاهري کتب بینی کړی وي یو څو کتابونه کتلې وي د قران او د سنت د حقیقتونو ناشنا او به خبرې نو هغه ته دا خبرې ناشنا ښکاري هغه دین انکار کوي چې دا څنګه کېدی شي چې قافله د مصر نه روان شو او خوشبو په کنعان کې په شام کې چې د محسوسي یعقوب علیه السلام دا د الله تبارک وتعالى یو قانون دی رب کائنات همیشه د معجزاتو په ذریعہ باندې د کراماتو په ذریعہ باندې د الهام په ذریعہ باندې د کشف په ذریعہ باندې د القاء په ذریعہ باندې د انبیاء کرامو د اولیاء کرامو د الله ولا خلقو رهنمایي هم کوي او داوی حفاظت هم کوي او داوی ضرورت هم پوره کوي نو هر خرق عادت کار چې کله د نبوت دعوا کوونکي د کس لاس نه سازل شي هغه ته معجزه وي او هر خرق عادت کار چې هغه عام خلک نشي کولی هغه یو داسې کس د لاس نه ښکار شي چې هغه متبع سنت او متبع شریعت وي هغه ته کرامت وي او دا زموږ استادو نظریه دا عقیده دا کرامات الاولیاء حق د اولیاء کرامو چې کوم کرامت دی هغه حق دی نو دغه شان د یوسف علیه السلام خوشبو حضرت یعقوب علیه السلام ته په کنعان کې محسوسیدل دا معجزه وا الله تبارک وتعالى وتخکرک قالوا دوی الله قسم الله انك بشکت لفی ظلالک القدیم فخبل فخوانی خطای کی نو وسو یعقوب علیه السلام ته وی څنګه چې مخکې به لګیاوي د یوسف علیه السلام قصې به کولی اوس هم امکه خطا کې پروتي
الان کې سلوخ کاله یو کس وشو چې غورب دي او ته چې خوشبو محسوسه دا څنګه کې دي دا الله تبارک وتعالى انبیاء کرامو قلب اطهر باندې رهنمایي کوي څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم انتهایی د سر او سامانه په حالت کې د مظلومیت په حالت کې د مکه معظمه نه هجرت کوي اخري ځل د الله محبوب پیغمبر بیت الله ته تشریف وروړو او د بیت الله چې کوم متولی او هغه وخت چې د بیت الله کنجیانی چابیانی چا سره دي حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه او وخت نو مسلمان شوی ورته وی نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر درد سره او ډیر غم سره چې راځه د مکه پرېدم زه په هجرت باندې مجبور شوم خو اخري ځل د الله کور ماده پر کولو کا خانه کعبه کولو کا اخري ځل کې یو دوه رکعات موږ کوم او بیا د مکه مکرمه پرېدم عثمان بن مظعون ورته وی چې نه اجازه نشته دی دا نشي کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته درد سره د فرمایي چې عثمان عن قریب بداسي وخت راشي چې دغه بیت الله کنجیانې به زما په لاس کې وي او اختیار به ما سره وي زه چې چاته وغواړم نو هغه ته به ورکوم په هغه وخت کې به ستاسو حالت وي او نبی صلی الله علیه وسلم ته دروازه کولو نه پرې شو د الله محبوب پیغمبر بغیر د نوافلو نه بغیر د منځ نه همداسې واپس روان شو او لږ وخت بعد الله تبارک وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فوج در فوج خلق د اسلام په آغوش کې داخل شو مسلمانان شو هزارو لخر اوس لګیا دي نبی صلی الله علیه وسلم سره مکی معظمه ته دنه داخل شو یو فاتحانه انداز کې داخل شو د الله محبوب پیغمبر عام معافی اعلان کوي اليوم يوم المرحمه نن رحم کرم ورځ ده عام معافی ورځ ده چې کله نبی صلی الله علیه وسلم بیت الله ته تشریف وروړو دغه 360 بوتان راوړو د بیت الله کنجیانې راوغختلي په دې وخت کې ټول قوم منتظر دي ټول دنیا دا ګوري چې د الله محبوب پیغمبر دغه د بیت الله کنجیانې چاته به حواله کوي د چا په ذهن کې بسوي د چا په ذهن کې بسوي حضرت ابوبکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی المرتضی دی بدری صحابه دی او ډېر قربانیان ورکړي دي بچی یتیمانان کړي دي خځې کونډې کړي دي خپل مال او دولت قربان کړي دي هجرتونه کړي دي نصرتونه کړي دي انصار صحابه دي اهل بیت دي د الله محبوب پیغمبر با دغه کنجیانې په شاته حواله کې ټول منتظر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي عثمان بن مظعون څه شو هغه आवाज کوي هغه راوستل شو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته یاد شي هغه وخت چې کله ما ته نه د دوه رکعاتو منځ لپاره د چابیان وخت دی او تا ما ته نور راکړي هغه ستا اخلاق هغه ستا معامله وا نن زه فاتحه حیثیت سره دلته موجود یم او دا اختیار ما ته حاصل دی زما اخلاق دا چې دا چابیان زتا ته حواله کوم تر قیامت پورې استانه او استاد اولاد نه دا چابیان څومره شغشتي حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو تر نن تاریخ پورې اوس هم چې کړه د بیت الله دروازه کولاویږي نو په ویلچیر باندې یو مشر راوستل شي او چابیان هغه سره وي بادشاہ وقت او دغه شان دي حکمرانان هغه موجود وي د ټولي دنیا د اسلامي ملکونو الته کې موجود وي د حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه د خاندان هغه کس هغه مشر هغه اولاد کې کوم روان دي راوستل شي دا په لاس باندې د بیت الله هغه کولو کړی شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حسن اخلاق نو اوس د مکه معظمه د فتحنا سو کال مخکي الله تبارک وتعالى د نبی اسلام فضل کې دا واچول حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه فرمایل شي دا وخت داسې روان دي چې وخت براشي چې دا بیت الله دا کنجي او دا چابي بزما په لاس نو د نبی صلی الله علیه وسلم په ذهن کې یو انقلابی سوچ او فکر یو جذبه جهاد شوق شهادت یو اسلامی نظام یو خلافت یو عادلانه نظام د قیام سوچ او فکر فضل کې بهر حال د شانتي الله تبارک وتعالى د انبیاء کرام د اولیاء کرام پزړونو باندې القاء الهام کشف وحي دغه په ذریعہ باندې رهنمایي کوي د یعقوب علیه السلام د پسې رهنمایي فرمایي چې قافله د مصر نه روانه شو او په کنعان کې یعقوب علیه السلام خوشبو محسوسه کړه فلما ان جاء البشير باركلتي راغي زيري والكون کی القاه واجو لدي يا قميص على وجهه د مخ باندې فرتد بصيرا شدي بنا قال دو فرمای الم اقول لكم ايمانو تاسو ته اني اعلم بشك ز کویګم من الله د الله طرفنا ما لا تعلمون فهغه څه تاسو نه کوی یعقوب علیه السلام ته چې کله دي زیری ورو حضرت یعقوب علیه السلام دي زیری ورکون کې انعام ورکو او دغه شان دستر کې بنای کولګي دو واپس راغی ورمبه سوال دا و چې یوسف علیه السلام څه حالت دي نو زمان وته وی چې ابا جان استازوی خو بادشاہ دی د مصر بادشاہ دی یعقوب علیه السلام فرمایي چې بادشاہ د فقیر دی دا پرې دی دا تاسو کومه دا ته وی چې په کوم دین باندې دی هغه ورته وی چې او مسلمان دی ملت ابراهیمی باندې دی یعقوب علیه السلام فرمایي چې الحمدلله الله جل شانه خپل نعمت را باندې پوره فرمایي ودین معلومه شو چې هر پلار ته د خپل اولاد د دنیا نه زیات د دین فکر وکړ یعقوب علیه السلام فرمایي دا تاسو کوم چې بادشاہ د فقیر دی دا ته وی چې په کوم دین باندې دی نو د اولاد لپاره د دینداري فکر وکړ چې دینداري دنیا به الله جل شانه خپل ور کوي
نو چې کله زمن پوه شو چې یعقوب علیه السلام ته خوشخبری ورسېدو فورا قالوا یا ابانا ازم کلارا استغفر لنا بخنه غواړه موږ دپاره ذنوبنا زموږ ګناهونو انا كنا خاطئین بشکه موږ ګناهګار یو قالت اوی سوف استغفر لكم زر بز بخنه غواړم تاسو دپاره ربي د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم بشکه هغه بخونکي رحم کوونکی دی هلته کې رومه چې کله یوسف علیه السلام ته ووایي چې موږ دپاره استغفار وکړه نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایل يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الله جل شانه معاف کی تاسو ته تاسو پر بخنه غواړم چې الله تعالی تاسو معاف من معاف کړی الله تعالی تاسو معاف کی الله دې ټول زیات رحم کوونکی دی یعقوب علیه السلام ته فورا دعا نه کوي سوف استغفر لكم ضرب تاسو پر استغفار کوم وعده وکړه فورا استغفار ونکو د دې دوه وجوهات مفسرین کرام ذکر کړل دي یو وجه دا ده چې یعقوب علیه السلام ته فرمایي چې تاسو پر استغفار کوم خرست اوسنا مقصد دا چې یوسف علیه السلام سره ملاقات کوم چونکه تاسو ظلم او زیاتې ټول هغه سره کړی دي داغه په پوره تحقیق کوم هغه تاسو معاف کړئ معاف کړئ ځکه دا حقوق العباد دي بخاری شریف کې حدیث پاک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې تاسو کې چې چا سره واستوي او معامله وی لیندین وي نو په دنیا کې داغه حق چې هغه ورسوي قیامت ته مپرې او بل حدیث پاک مفهوم دی الله محبوب پیغمبر صحابه کرام ته فرمایي تاسو پته شته مفلس څوک دی صحابه کرام عرض وکړي چې رسول الله موږ مفلس هغه چاته وي چې سره درهم او دینار نه نبی رسول الله فرمایي چې نه هغه ته مفلس نه وي حقيقي مفلس هغه دی چې په ورځ د قیامت ډېر زیات نیک اعمال وروړي ځان سره د غرونو عمره او بیا په دنیا کې چاته کنزل کړی وي هغه نیکی هغه ورکړي شي د چا غیبت کړی وي هغه نیکی هغه ورکړي شي د چا چغلخوري کړی وي هغه نیک اعمال هغه ورکړي شي د چا حقوق ضایع کړی وي چاته د لاس نه چاته د جبې نه چاته د یو خوانه چاته د بل خوانه تکلیفونه رسولي وي د هغه نیکی هغه په خلکو کې تقسیم شي او د هغه ګناهونه بیا پاتې شي د خلکو حقوق بیا پاتې شي د نیکی ختم شي اوس د خلکو د حقوق په عوض باندې د خلکو ګناهونه د پر باندې واچول شي او بالاخر پردي ګناهونه دی پشا کی او جهنم طرف ته روان کړي شي د ټولو نه لوی مفلس فقیر او ملنګ چې هغه دغه انسان دی چې د غرونو عمر نه کوي وروړي هغه ټول په حقوق العباد کې چې بیا ځای شي حضرت یعقوب علیه السلام او فرمایي زه به تاسو لپاره استغفار کوم خرسته اوسنا او دویم وجه مفسرین کرام دا ذکر کړی دی چې یعقوب علیه السلام استغفار مؤخر کو دي لپاره چې د جمعې مبارکه شپه مبارکه ورځ راشي یا د دعاګانو د قبولیت داسې لمحه راشي چې هغه لمحه کې دعاګانې قبلېږي هغه مخ باندې به تاسو لپاره استغفار کوم چې هغه بخون کې رحم کوونکی دی ترجمه کوم اذهبوا بقميصي وی سیدا زما د قمیص دا اذهبوا بقميصي هذا وی سید زما قمیص دا فالقوه او واچوي دا على وجه ابي فمخ د پلار زما ياتي بصيرا هغه براشي ماته بنا رابشي هغه بنا هغه بشي بنا واتوني او راولي تاسو باهلكم خپل کور خلق واتوني او راولي ماته باهلكم خپل کور خلق اجمعين طول ولما فصلت العير او هر کله چې روانه شو قافله قال ابوهم قول پلار د يعقوب عليه السلام اني لا اجد ريحه يوسف بشك ز بیا مم بوی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون ک تاسو می بیډبا نه بولې قالوا دوی